نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده نو بار بار مکې مکرمې ته او بار بار مدینې منورې ته د تلو وظیفه ده. مطلب د حج دپاره بهترینه وظیفه ده او دغه رنګې د عمرې دپاره ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. محترمو چا هم دا وظیفه کړې ده الله پاک خپل کور ته بار بار راغوښتي دي. که چېرته تاسو هم د حج امید ساتئ، تمنا خواهش ساتئ او تاسو سره پیسې نشته دی دا وظیفه وکئ. که تاسو بار بار د عمرې خواهش دا لرئ او تاسو سره پیسې نشته دی، اسباب نشته دی، دا وظیفه شروع کئ. انشاءالله العزیز مضبوط عزم وکئ، نیت وکئ چې زه به ځم عمرې له. انشاءالله العزیز الله پاک به د غیبونه انتظام برابر کی او تاسو به مکې مکرمې ته مدینې منورې ته الله پاک بار بار د حج او د عمرې لپاره بوځي. محترمو حج له تګ یا عمرې له تګ دا پیسو باندې نه ده. دا کله چې الله پاک وغواړي خپل بنده دا خپل کور ته وغواړي. یاد ساتئ محترمو دا پیغام دا ویډیو دا وظیفه دا نورو ملګرو سره شیر کړئ، خویندو ورونو سره شیر کړئ چې هغوی هم دا ذکر شروع کړي الله پاک مکې مکرمې ته بار بار د حج او د عمرې لپاره دا بوځي او مدینې منورې ته الله پاک بوځي. یا الله پاک څومره کسان په دې وخت کې دغه ویډیو ګوري دې ټولو کسانو ته د مکې مکرمې د مدینې منورې زیارت دا بار بار ورنصیب که. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندو ورونو، داسې به هم چېرته یو مسلمان سړی وي یا به یو مسلمانه ښځه وي چې هغه د مکې مکرمې او د مدینې منورې دیدار کول نه غواړي، هغه د عمره کول نه غواړي، حج کول دې نه غواړي. ولې نه؟ تمام مسلمانان کوشش کوي چې یاره موږ لاړ شو مکې مکرمې ته او موږ لاړ شو مدینې منورې ته، هغې قبلې خوا زموږ لاړ شو چې کله موږ مانځه کې وایو مخ مې د کعبې شریف په لور کو الله اکبر، هلته کې مکې مکرمې ته مخامخ ودرېږو، هلته کې موږ لمونځ وکړو. دا زموږ ډېر زیات لوی ارمان دی. یاد ساتئ محترمو، هلته کې مکه مکرمه ده، 24 ګنټې د الله پاک رحمتونه دا راورېږي. یو انسان مکه مکرمه کې ولاړ وي په ده باندې 24 ګنټې د الله پاک رحمتونه دا راورېږي، نو دی نور د الله پاک نه څه غواړي. او کم سړی چې مکه مکرمه کې محترم مونځ وکړي، یو مونځ ته الله پاک په 1 لاک باندې ورکوي. لکه تا پکې 1 لاک مونځونه وکړه، تا د یو ورځ 5 مونځونه وکړل، لکه تا 15 لکه مونځونه دا وکړل. هلته کې محترم مو ابي زمزم چې کوم اوبه دي، فرمایي چې کوم سړی د زمزم اوبه وڅښي او د هغې نه بعد کوم سوال کوي دغه سوال یې قبلیږي. فرمایي چې کوم یو سړی کعبې ته مخامخ ودرېږي په ړومبي نظر باندې دی کوم سوال کوي دی څه وایي هغه سوال الله پاک دا قبلوي. لکه ستاسو هم حاجات دي، ستاسو هم مسایل دي، نو د مکې مکرمې او دغه رنګې د مدینې منورې د حج او د عمرې تمنا شروع کړئ، د هغې لپاره دعاګانې شروع کړئ، د هغې لپاره دا ذکر شروع کړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو مکې مکرمې ته هم بوځي، الله پاک به تاسو مدینې منورې ته هم بوځي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کوم سړی رالی حج وکړه د بیت الله شریفو، مکې مکرمې ته رالی، مدینې منورې ته رانلی، فقط جپاني ما سره یې واده خلافي وکړله، ما سره بې وفایي وکړله. محترم مسلمانانو خویندو ورونو، کوشش وکړئ دا وظیفه پخپله مو وکړئ او دغه رنګې خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته الله پاک د عمرې او د حج دا سعادت دا ورنصیب کړي. موږ نه به کول دا به کوي چې کله موږ عزم وکړو، نیت وکړو، اراده وکړو چې موږ ځو مکې مکرمې ته، نو دا وظیفه دا به شروع کړو. نو تاسو به راواړوئ سورة البقره لومړۍ سپاره، هغې کې آیات 128 وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آیت نمبر 128 وارنا مناسکنا،
الله پاکه موږ ته د حج طریقه وښایه وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. نو په دې کې موږ الله پاک ته وایو چې زموږ توبه قبوله کړه او پروردګاره موږ ته د حج طریقه وښایه. او بل آیت چې کوم دی محترمو تاسو به راواړوئ سورت توبه. په سورت توبه کې آیت نمبر 59 یو کم شپېتم چې کوم آیت دی نو دا ودرې نیمې نه ووایئ. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. نو دا دوان آیتونه محترمو سار و ماهام دا چې کله موږ یویش پیرې وایو انشاءالله الله پاک به موږ او تاسو مکې مکرمې ته او الله پاک موږ او تاسو مدینې منورې ته بار بار بوځي. کوشش محترمو کې چې مسلمان هغه ده چې ځان لپاره خواهی چې هغه د بل چا لپاره هم خوښ کړي. نو که موږ د حج او د عمرې خواهش لرو نو بل مسلمان لري که نه نو بل مسلمان لپاره محترمو دا ویډیو هغوی ته ورسوئ چې هغوی هم دغه وظایف وکړي او مکې مکرمې ته مدینې منورې ته الله پاک بار بار بوځي. یا الله پاکه څومره کسان خواهش لري د مکې مکرمې او د مدینې منورې الله پاک بوځي. یا الله پاک د تمام خلق د محبوب علیه الصلاة والسلام کلي ته بوځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې دوی ته مونځ دا ور نصیب کی. یا الله پاک خپل کور ته بوځي. هر یو سړی د کوم سړي په زړه کې معمولی خبره مې وي چې یاره زه دې کاش لاړ شم مکې مکرمې ته یا الله پاک بوځي. یا الله پاک ستا په خزانو کې کمی نشته دی. منګه غریبانان یو منګه محتاج یو داسې کسان پکې چې د هغوی وس نه کېږي. یا الله پاک هر چا له وس ورکړي او مدینې منورې ته مکې مکرمې ته د حج او د عمرې دپاره بوځي. آمین. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.